یو بل سبب چې کتاب او سنت موږ ته ذکر کړی دی او اهل علم د هغې وضاحت کړی هغه دا دی چې فساد او دا ګناهونه او دا معاشره چې ښایسته کېږي او دا پریشانۍ نه ختمیږي د بل سبب د هغې دپاره الامر بالمعروف والنهي عن المنکر امر بالمعروف او نهي عن المنکر یا داسې وایي چې النهي عن الفساد د فساد او منکراتو نه چې کله منع کېده امت مسلمه اصلاح کوله د دې کوشش کوو اهل علمو مؤمنانو نو د دې په وجه باندې الله پاک دا آفتونه او دا ګناهونه او پریشانۍ نه ختموي دې د وجې نه الله قرآن کې فرمایلي وما كان ربك ليهلك القرى واهلها مصلحون وی اے نبی ستا رب یو کلی والا یو قوم والا نه هلاکوي کله چې هغوی اصلاح کوونکي بندگان وي یعنی داسې خلق پکې موجود وي چې اصلاح کوي منع کوي د ګناهونو نه د بني اسرائیلو تذکره سورة الاعراف کې الله کړې ده چې درې ډلې پکې جوړې شوې یو هغه ډله وه چې حیلې کولې بله هغه ډله وه چې هغه ساکتین پاتې شو خاموشه او بله هغه ډله وه چې هغوی د دې ګناه رد وکړه منع یې وکړه نو الله فرمایلي وانجینا الذین ینهون عن السوء موږ نجات ورکړه هغه ډلې له چې هغوی د دې ګناه نه منع کوله او دا نور مې هلاک کړه غرق مې کړه نو دلیل به دی چې په عالم کې امر بالمعروف نهی عن المنکر دا د امت مسلمه کاوه علماو عام بندگانو نو دې سره په کور کې معاشره کې اصلاح پیدا کیږي او کله چې اصلاح پیدا شوه نو په خپل هغه پریشاني او ګناهونه ختمیږي دې د وجې نه الله صورت آل عمران کې د دې امت ښایسته صفت بیان کړی 113 نمبر آیات کې الله فرمایلی کنتم خیر امت تاسو بهترین امت یاستئ اخرجت للناس خلکو د فایدې دپاره ایستلي شوي یاستئ څه کار به کوئ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر خلکو ته به د نیکۍ دعوت کوئ او د منکراتو نه به خلک منع کوئ وتؤمنون بالله او په الله باندې به ایمان هم لرئ نو د دې امت صفت چې کړی دی الله نو یو پکې وجه دا ده چې دوی به امر بالمعروف او نهی عن المنکر به کوي